السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساس د کلی دستورونه او رواجونه ډېر درانه او ښکلي دي. په هغې کې بعض ډېر انټرسټینګ دي. خو د دې ځای رویې د ښځو په هکله ډېرې سختې دي. ستاسو مطلب څه دی بیبي؟ ما اورېدلي دي چې په دې دومره ماډرن زمانه کې هم تاسو خپلې جنکې د څلورو دیوالونو په منځ کې قیدې ساتلي دي. ښځې د کور مخلوق دی. اوس موږ خپلې جنکې او ښځې لارو کوڅو سړکونو ته خو نشو روغ ستر پرده زمونږ د روایاتو لومړۍ برخه ده بچې. جی خو زه د پردې خبره نه کوم، زه د هغوی د زده کړې او د تعلیم خبره کوم. زمونږ په جنکو د تعلیم هېڅ پابندي نشته. زمونږ جنکې لګیا دي په سکولونو او کالجونو کې د وړاندې نه سبقونه وایي. خو د تعلیم نه پس د هغې جاب. زما مطلب دا دی چې تعلیم یافته جنکو د ملازمت په هکله ستاسو څه خیال دی؟ زمونږ کوشش دا وي چې زمونږ جنکې په ښه طریقې د کور کار ترسره کړي. دغه کافي ده. خو زما په خیال دا هم جنکو سره زیاتې دی. زمونږ ښځو ته د نوکرو د ملازمتونو هېڅ ضرورت نشته. ستاسو په خیال کې به د شتمنو دولتمندو کورنیو جنکې وي، خو د دې وطن بې شمېره بېوسه او عجزانې جنکې به څه کوي؟ چې د چا د غاړې شي خو مخې پې ورله ګټي. په دې چل خو تاسو زموږ جنکې تر ابده د سړو لاسو ته کېنول غواړئ. دا د قدرت قانون دی ډاکټر صاحب. ستاسو څه خیال دی خانم بابا؟ زه ستاسو په بحث کې راپرېوتل نه غواړم. خبرې اترې په بیا شي، چای درنه یخېږي. سوري سر، د چای نه مخکې د آخري تپوس د ودونو په رشتو کې تاسو د جینۍ نه د هغې د مرضۍ په تپوس دومره پابندي ولې ایښې ده؟ یوازې جنکې نه، زمونږ هلکانو ته هم د دې خبرې اجازه نشته چې هغوی په خپله مرضۍ واده وکړي. دا بې انصافي نه دی؟ مشران د خپلو بچو د هغوی د رشتو په هکله ښه غوره او فکرمند سوچونه لري. مشران د رشتو په باره کې د فایدو د نقصان فیصلې صرف او صرف د سوشل او طبقاتي پیمانو په انداز کوي. دا خو ضروري خبره ده بیبي. په خپلویو په رشتو کې خو به د خپلې جامې او د خپلې هستې خامخا خیال ساتلی شي. خو زموږ مذهب خو دا نه وایي. زه د دستور او د رواج خبره کوم. او زما هم پکې چا خبره خوښه شوه. دا خان ښه وایي، ځئ چې بس. یو منټ خان بابا، یو تصویر ستاسو اجازه. जी सर. دا وختي ګاډي کې رافي رااله؟ जी सर. اوس چېرته ده؟ تاسو واشروم کې وې سر. هغه دلته رااله. اوس خپله کمره کې ده سر. نو تا له پته وه چې دا چېرته تللې وه؟ دا دې راغله سر. تاسو په خپله تپوس وکړئ. السلام علیکم ډیډي. وعلیکم السلام بچې. تاسو به زما ډېر انتظار کړی. بچې ستا انتظار خو زما د ټول ژوند ملګری دی. I'm sorry ډیډي. تاسو ته خو پته ده موږ د شیلا د پینټینګز ایگزیبیشن ته تللي. موږ؟ تا سره؟ آفتاب هم ما سره تللی. آفتاب؟ شاعر صاحب اوس چېرته دی؟ هغه کور ته لاړ. تاسو به ډوډۍ هم نه وي خوړلې. ډوډۍ ستا نه بغیر؟ اوس تاسو د اجازت نه بغیر زه شیلا مجبوره کړم. هغې د ایگزیبیشن نه پس خپلو ملګرو ته څه د ریفریشمنټ انتظام هم کړی. خو تاسو خفه کېږئ ما، زه به تاسې له هم کمپني درکړم. خو ضروري ده. زه تاسو ته په یو منټ کې لنچ ږدم. ټیک شو ډیډي؟ اوکې. مراد علي؟ جی سر. آفتاب باره کې ستا څه خیال دی؟
زه ډیر نه پیژنم سر، خو د شکل او خبرونه ډیر شریف بند ښکاري. زه تاته یو کار سپارم. جی سر. په څه طریقه د آفتاب د کور اډرس واخله او ماته د هغه په اړه پوره معلومات راکړه. ډېر ښه ده سر. زه ته اوس ورځه. د آفتاب پلار زه ډېر ښه پیژنم. ما سره یې په یو دفتر کې کلونه تېر شوي دي سکینې. خبرې لږ اوچتې اوچتې ولي، خو دا د یو نیم منده عادت جوړ شوي. ته خو وایې چې تعلق یې د اوچتې کورنۍ سره دی. دومره خو ماته معلومات شته ځکه چې هغه د کومو کسانو سره رشتې ښایي نو هغه ټول د خپل علاقې یاد خلک دي. او بیا ناصر خو هم آفتاب ډېر ښه پیژني. خو بابا اوس د هغه د پیژنګلو ضرورت څه پاتې شو؟ خبره خو ستاسو او د هغه د پلار ترمنځ پخه شوې ده که نه؟ چې خبره پخه ده نو بیا پکې پاتې څه دي؟ د هغې یې طرفه یو زنانه قدرې موږ کر رانغله چې جینۍ ته یې یوه ګوته په لاس کړې وې. زما په خیال علي جان خان د زوی د نوکرۍ پورې خبره بنده کړې ده او دا هم کوي سکینې هلک د سیسیس تیاری کوي. زه خدای دې پکې خیر واچوي. نیکبخت دی، په تا تلوار د سره دغه یوه لور دی، که زما په زړه وي نو د سترګو پورې به دې کلکه نیولې وي، خو لور خور د پردي کور وي او بیا د جنکو عمرونه سي. خو مورې زه دې خبرې د سره مخالف یم چې خامخا یې د جینۍ په نوم د چا د نوم سټیمپ ولګي. بابا دنیا چېرته ورسېده او زموږ د سترګو نه چېرته ګرځي. ناصره بچې د اولاد د ژوند په مسله کې بنده سل رنګه فکرونه کوي. خو مورې فکر د انسان د شخصیت په کار دی. د هغه خانداني شجرې او ټلپاشونه خو هېڅ معنی نه لري. زه بچې مې په تا دفتر ناوخته کېږي. ښه ده بابا، مدیجان زه ناصر بچې الله په امان شي. الله په امان شي. نو اوس به آفتاب صاحب صاحب موږ ته په بلونو په کالونو باندې خپل ځان ښیي. جناب زه نن سبا ډېر زیات بزي. آی نو ته بیا د سټډي بهانه کې او دا خو موږ ټول غواړو چې آفتاب زر ته زر سی ایس پي افسر شي. د سټډي نه علاوه زر بابا کارونه بس کړل. تا ته خو معلومه ده چې زموږ په کلي کې د ځمکو شل کشالې روان دي. خپل کلی درته یاد دی او د رڼا کلی درنه هېر شو. رڼا کلي؟ او یس، ستا د رڼا کلي خو زه دومره پاپولر کړی یم چې په کومه کوڅه تېرېږم خلک راته ګوتې نیسي. جی جناب، او که داسې یو بل نظم دی وویل نو بیا خو به د خلک په میاشتو میاشتو نه ویني. شهرت بنده د ځمکې نه اسمان او د ارزیخ مخلوق سره رشتې پرې کوي. ته داسې نه ویلی شي. ما ته خو دومره معلومه شوم چې د هغه فنکشن نه پس ستا په رویه کې ډېر چینج راغلی دی. چېرته د سیټ شهاب الدین لوی در باندې څه جادو خو نه دی کړی؟ هغه ډېر اوچت خلک دي او په اوچتو معنو کې ډېر اټریکشن وي آفتاب. کله کله خو ورته په کتو سره د خپل سر نه ټوپۍ هم غورځېږي. خو دا ښه ده زما په سر ټوپۍ نشته. السلام علیکم. السلام علیکم سر. Hello, Mr. Aftab. So, how are you? څنګه یې سر؟ ما ته له فوټوان راوړی دی کوم چې موږ د خان بابا په کلي کې ایستي وو ستا د پروجیکټ په سلسله کې. ریلي سر؟ بس خو ټول تصویرونه ښایسته راغلي دي خو د خان بابا دا ځان نه تصویر پکې A1 دی. ته وګوره. ډېر ښه، فینټسټیک. عجیبه څېرې، عجیبه مخونه او عجیبه ځایونه. دا تا داسې څه ولیدل ناصر چې هر ساعت عجیبه عجیبه ښکاري؟ مورې دا هغه تصویرونه دي کوم چې ستا لور د خپل پروجیکټ په سلسله کې د کلي د خلکو سره د انټرویو په دوران کې نسته. په دې کې عجیبه څه دي؟ څه د افریقې ځنګلو ته نه ده تللې ورپسې؟ دغه دېرش څلوېښت میله تاو راتاو زموږ کلي پراته دي. مخونه خو ډېر بدل نه ښکاري خو ځایونه ډېر ناشنا ناشنا لګي. چېرته ونې او فصلونه او چېرته کندې او کپرې. کلی خو کلي وي ګله، تا خو په ښار کې سترګې غړولې دي. تا د کلو ښایست څه لیدلې؟ مور زما د کلي د نامۍ نه نفرت دی. ما ته مه یادوه هغه خلک. لګي د کلي د علم سره په دې لږ څه چلو شي؟ څه چلو شي سکینې؟ دا څه راټولې؟ دا د مریم تصویرونه دي، د کلي نه یې ځان سره راوړي دي. ستا په زوی د کلي نوم بدلوي. هغه سي پاگل دی. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. رالی بچی؟ او جی
مریم دا تصویرونه نه کور پاتې شوي دي نه مورې کور نه پاتې شوي نو بلکې ستاسو دپاره مې پرېښي وو ضرورت یې ورته نه وسو ولې نه مورې په دې کې خو د هر تصویر په شا ژوندي انسانان موجود دي او هر تصویر سره تړلې بې شمېره کیسې او داستانونه کیسې او داستانونه او بابا جان حقیقت خدا دی چې هلته د عامو خلکو ژوند ډېر سخت دی او بیا په تیره تیره د ښځو دا خبره مور ته پته په دې تیر شوي هسې بابا جان د کلي خانان ډېر خواږه او میلمه دوسته دي زما خو پکې مشر خان بابا ډېر زیات خوښ شو خان بابا او د هغه په درېو زامنو کې یو زوی جمدی دی او په دوه مړو زامنو کې د یو فوټو هوبهو ستاسو عکس و زما عکس هغه ګروپ فوټو د خان بابا په کور کې لګېدلی و خو موږ چې خان بابا له کوم تصویر ویستی دی هغه به ستاسو ډېر زیات خوښ شي کیدای شي چې تاسو چېرته لیدلی وي ډېره موده شوه چې ما خپل کلی پرېښی بچې دا یې خلکو سرې به ما ته څه یادي هلته خو لږ کلي نه دي اوس خو به د کلو نه کلی جوړ شوي وي دا واخلئ بابا جان دا وګورئ نصیره دا په تاسو چلو شو بابا جان څه چلو شو مریم تاسو دلته د بیزې نه ورغلې وې او بابا جان خو ولې هېڅ خبره نشته بچې ما ته خپل کلی رایاد شو السلام علیکم ډاکټر صاحب او عمران خان راځه ویلکم پلیز ډاکټر صاحب څنګه یوازې ناست یې نن زموږ وخت دی د خالي په ورځ زموږ چوټي وي او بیا خو زه په غلطه ورځ راغلم غلطه څنګه ما وی چې زه به تاسو ټول وینم تاسو هغه سټوډنټ هغه تاسو هغه انسټرکټر مریم یاده هغه په خپل کور کې وي زه خیر دی جی تاسو خو موجود یې زما هم تاسو سره غرض و حکم کوه ډاکټر صاحب نیکه دادا مې ستاسو لپاره د یو معمولي غوندې چیک رالیږلی ته 500 روپو چیک جست اے ټوکن منی سر تاسو ته خو پته ده چې موږ زمیندارو سره دومره گنجایش نه خو بیا هم نیکه دادا تاسو سره وعده کړې وه دا قبول کړئ थैंक यू वेरी मच इमरान ګوره د ډونیشن قیمت د چک نه زیات د جذبې په قامت وي دا موږ دپاره ډېر څه دي نوشیروانه و نوشیروان باچا درغمه راشه که نه د فراموش نیک مال چک را لېږلی دی خو نیمګړی دی څومره دی د 500 په ځای صرف 2 لکه لیکلی دی په دې ګزاره وکړه دلاور خانه ما د خپلې ګزارې دپاره د دې ډېرې نیمه برخه خرڅه کړه او ټیکسي مې پرې واغېشتو دا د یو کونډې حق دی او په دې کې چې شیر خان د بنیادتوب نه کار اخلي دا به ډېره ګرانه شي فراموشه دومره خو ده چې وی خو منله که نه او نورې به بیا شي څه بیا به د بیا سره ګورو زما خپل حساب کتاب ورسره لا پاتې دا خو د جلال خان د کونډې بقایا جات دي د شیر خان د بندار او زما د خور دا به زه پوره په پوره غواړم دې غریب ته څه پته ده چې په دې لساتو کالو کې په خوارانو څه تېر شو د خرچ او د خوراکي دپاره زموږ ګاډي لیلام شو او د لور د تعلیم دپاره د هغه کونډې کالي د هر څه نه خبرېږو نوشیروانه د بیا شیر خان په دې هم خبر کا پده ده نه خوښوي ګنې د دې چک په هره ټوټه ما د هغه نامه لیکلې ده واخله
څه شوي دی عمران پلاره د وختي راسې داسې ناسې که خوب درځي په دې خپله بستره کې وغځېږه خوب کوم ځای دی سمینې خوبونه خو را باندې دا بدبخته لاسه حرام شوي دا څوک یادې هغه بدماش دلاور ولې هغه په جیل کې مردار نه شو د جیله لا خلاص شوي اوس زموږ نه د جلات خان د ښځې په سر قلم غواړي 2 لک روپۍ مو له ولېږلې هغه یې راته واپس کړو 2 لک روپۍ دا په تاسو سخته څه وه هغه خو د 5 لکو روپو مطالبه کوي دا سر ولا په چاروانۍ نه هر څه پوهېږم ستا د دې ډکې غم دی رخصت دلاور دومره زورور شو هغه په دنیا کې پاتې څه دي گنجې په سر تار نه لري چا کار نه لري ما سره خو د خپل عزت غم دی د بادشاهي خونه روانه کا لکه څنګه چې روانه ده هېڅ په بل نه پوهېږم نو بیا څه به کوې ورسره 5 لکه روپۍ به له ولېږم په دې شرط او په دې ضمانت چې د نورو مطالبه به نه کوي مرادلي دا نورې وچرو بیا شي تا ته چې ما کوم کار حواله کړی و د هغې څه غم وکړه که نه ټیک ده سر زه خو ماهي کې لګیا یم سر ټیک دی اوکې سر رافي بچې چېرې ده کښېنه که نه بچې ته تا خپل مستقبل باره کې څه فیصله وکړه څه فیصله ډیډي د ماسټر نه پس تاسو ماله د بهر ته اجازت نه راکوئ او جاب ستاسو نه دی خوښ بچې زه ستا د تعلیم یا د جاب خبره نه کوم زه ستا د ژوند خبره کوم ستا د کور ګوره بچې انکل شهباز د بیا ټلیفون نه کوي دغه زوی تعلیم یافته دی د پلار ټول بزنس د هغه په لاس دی بیا بچې داسې رشتې ما د باره ستاسو رشته کافي ده ډیډي خو په هغې رشتو به زه څه کوم چې زما او ستاسو ترمنځ بېلتون راولي بچې دا د فطرت قانون دی ژوند د سفر لاره ده بچې ستا په یوه رشته به زما به 6 رشتې جوړې شي بیا داسې بل وطن خو نه دی که راجا څه دومره لرې خو نه ده خو زه ستاسو نه لرې کېدی نه شم ډیډي دا ما دپاره ناممکنه ده پلیز آفتاب دا څومره ښکلي ځای دی که نه موږ د کلي زمیندار خلک یو دا ستاسو غوندې د اوچت کلاس د خلکو ځای وي ځای نه د بني ادمانو نه اوچتېدی نه شي بیا تاسو خو د خپل کلي خانان یئ لینډ لارډ خانان یوم او خانان نه یم هغه څنګه اکچولی رافي زما نیکه د خپل علاقې په اوچتو خانانو کې راغلی و خو چې کله زما پلار ښار ته شفت شو نو زموږ خپلو خلکو زموږ په ځمکه باندې قبضه وکړه تاسو خپل خلک او زما ماماګان زما د مور تربوران ستا د مور مخ ته یې هم نه کتل چې غرض راشي نو رشتې ړندې شي د دې ملک قانون خو شته که نه او تر قیامته خو یې رانه خوړی نه شي اوس خو هغوی په خپله زما پلار پسې لګېدلي دي ټول جایداد ورته واپس کول غواړي خو په یو شرط څه شرط هغه شرط منلو ته ور زما پلار تیار و خو اوس نه خبره څه ده آفتاب دا به ورته بیا ووایم اوس ناوخته کېږي زه چې ځو رایټ تا د خپل جایداد خبره پوره نه که آفتاب او آی سی
زمونږ د سونو جربو ځمکه موږ ته په دې صورت واپس کېدی شي چې زه د خپلې ماما لور ته واده ته غاړه کېدم او هغې ته زه تیار نه یم. ولې؟ زما د زړه خوښه نشته. ستا د زړه خوښه هغه چېرته ده هفته؟ هغه څوک دی؟ په وړه خوله را باندې دومره غټ نومونه مه اخله. د ما حیثیت د دې جوګه نه دی. ډېر لوی ډسټنس دی. هغه څوک دی هفته؟ د دې ښار اوچت سرمایهدار د میلیونو خاوند. د میلیونو خاوندان د میلیونو خاوندان د زړونو خاوندان کېدی شي هفته، ځکه چې د زړونو په دنیا کې د امیر غریب فرق نه وي. دا ستا خیال دی که ستا ډیډي؟ زما پلار د ژوند ډېرې فیصلې په ما پرېښي دي او په هغې کې یوه دام شامل دی. شور؟ السلام علیکم سر. هلو مریم، راځه راځه کښېنه پلیز. فرست اف آل دا وګوره. د 15,000 روپو چک دا زموږ د سنټر دپاره عمران خان راوړی دی. عمران خان؟ د کامران بابا نمسی انجینیر عمران. او هغوی کله راغلي سر؟ د تېر خالي پر ورځ ستا یې له تپوس کوو. زموږ خو آف ډې وه. نیچرلي ما ورته وویل. سر د آفتاب فون خو نه و راغلی؟ آفتاب سود؟ جی سر. هغه د خپلې شاعرۍ په دنیا کې ګرځي. اصل شاعر ښه شاعر دی. ما یې د فنکشن هغه نظم د رڼا کورم فریم کو. دا خو مو ډېر ښه وکړل سر. مریم یو ذاتي تپوس ته نه کوم، پاینټ کې خو به نه. نجیب څه تپوس؟ ما اورېدلی دي چې ستا د آفتاب سره کویدن شوې ده. جی سر داسې ما اورېدلی دي خو تر اوسه اویلیبل انګیجمنټ دی. د مشرانو د خولې خبرې دي. د خولې خبرې د زړه خبرې هم کېدی شي. ګوره که نه تاسو دواړه شاعران یې او دوستان هم یې. جی سر زموږ پلاران هم زاړه دوستان دي. بیا خو خبره ختمه ده. هسې د واده پروګرام مو کله دی؟ سر دا تپوسونه موږ خپل کور کې نشو کولی. آفتاب یو سمارټ هلک دی، تعلیم یافته هم دی. دا ورځ په تا ناګهانه څه چل شو؟ په هغه تصویرونو کې څه چل و؟ او هغه تصویرونه د هغه ژوندي انسانانو چې هغوی زموږ دپاره مړه او موږ د هغوی دپاره. دا ته څوک یادوې؟ دا خو به ته پېژنې سکینې، ډېر ښه به پېژنې. وایي دا خو خان دادا دی. 22 کاله ما خپل بچي په پنجرو کې بند ساتلی و سکینې، او ستا لور وزرې وکړې، پای دا یې کړي هوا ولګېده. دا یې خلکو به خواړه بې کړي د چارې چې ما په ځان حرام کړ دی. زه تباه شوم سکینې، زه ټوټې ټوټې شوم. مریم غریبې ته څه پته وه؟ هغه اوس هم نه ده خبر. زه به هغه پوه کړم چې بیا په هغې لورې قدم وانخلي. د کامران خان په ماڼۍ کې دا یې کلي په لارو کوڅو کې زما د لور د قدمونو خاپې پرېوتل. هغه به څوک رانی؟ زما د پښتو سینه کرښې کرښې شوه. د هغې سره به څه کې؟ څوک څه خبر دي؟ هغه چا پېژنده؟ بس په دې خبره کاڼې کېده. زه خو خبر شوم که نه، او اوس په دې مجبور شوم چې علي جان خان ته ورشم او ورته ووایم چې خپل امانت زر تر زره دې ځنه واخلي.
راویښ شوې ویښېږم به نه او ته کوم خواته تللی وې سهار وختي چې اوس کراله چې هم اوس کلی د زرماش هوټل کې ښې سربې چې خو دا په منډه باندې ځکه راغلم مې چېرته رانه ونیسي نوې نوې ټیکسي دې اخیستې که ټیکسي نوې دی نو ټایمونه خو زما زاړه دي که نه او بیا مزدورۍ پسې هم وتلي دي هاي موږ په خپله مزدوران یو خو چې ستا د خولې نه دا مزدورۍ ټکې واورم نور راباندې بد شي ولې مزدورۍ څه بد شی دی څه دلاور خانه ډېرې ښې شپې ورځې دې تېرې کړې دي دا ستی خاوند دی په دې ښار کې دې د نوم دبدبه خوره ده دا کار مې در باندې پیرزو نه شي راکه هغه چابیانې کومې چابیانې د ګاډي چابیانې دله یادوم د نن نه پس په دا ټیکسي زه چلو او ستا هغه دوکان هر څه ما پرېښوه دا یو ټیکسي زما ستا دپاره بس دی نو شیروانه ډېره زوروور سړی زه ځان ته ډېر نولیږم چې څوک مې نشته خو چې ته را مخامخ شې که نه نو وایم چې ټوله دنیا مې خپله ده واله دا شابیانې واله خوشحاله شوې ډېر خوشحاله شوم منم دی اوس یې ما وي چې د شیر خانداړخه هغه چک په باره کې خو به څه جواب نه راغلی د جواب په تمه چې جواب یې راشي نو بیا به څه جواب ورکړو پلار د خدای وخه ملتانیان سلطانې د جلال خان تړلی یارو او چې چرته به ته نو هلته به یې ځان سره بوتلو مشران د خاورو د لاندې شو فراموش ده اړونون نشان یې پاتې نه شو د جلات خان د نوم نه خو تر اوسه خلک رپېږي یاره چې هغه ښځه به مړه وي او که جمدی که ژوندی ځان دې پکاري نو چې ډونو مې په خولې وانخلې ګنې شیر خان به دې لوړ تیر کي باټاګان دي ستړی مشي میر ګلابه خوار مشي فراموشه بیا مو په چا ریکارډ تور کړی دی هسې د خاندانو د ګاڼۍ خبره مې راغشتې وه هلکه د ګاڼو خبره وکړه فراموشه ملتانیه هله شابه پور به راختلي لکه د ګوړو په بڼ راوتغلی شابه ملتانیه یو صابونه هم ورته جوړه کړه مزېداره شه ډېره ښه ده هلکه شیر خان لا نه یې راوتې بدرنګ شیبې له بروزي ټیمې دی اړوا هغه را روان دی السلام علیکم خان السلام علیکم وعلیکم سلام ګلابه ته څنګه راغلی خاندادار راجګلم د دلاور لانجه مې له غوسه کړه 5 لکه روپۍ هغه خو ټوله کپرې د 5 لکو څوک د بدن ناسور دا ناسور به ختمول غواړي خانجي ګینې دا مو د زړه نول دی ته چې کوې میر ګلابه فراموشه دا چک په دلاور له ورسېد خو په دې به پوه کړي چې دا د هغه آخري چک دی د دې نه پس د هغه موږ سره حساب کتاب بې باکه دی عمران خان جامې بدلوي هغه سره به ګاډي کې لاړ شي ښار کې به دې کوش کړي وګوره خیال ساته چې د دلاور په سترګو عمران خان ونه لګي بېغم اوسې خانجي السلام علیکم لا جی دخلت لګود رہے بس تاسو دلته او جی دلته ودرېږي صحیح بس تاسو بځئ د مشر خان سکار د هغې پسې ځم تاسو ځئ زه به بیا پخپله ځم السلام علیکم وعلیکم السلام خو نه شو یار که زه خو شیم نو ته به څه وکړې ما خو اشاره لګولې وه خو زما په خیال چې په دې دومره سپیډ کې ستا اشارې ته چا خیال کړی و یار زه معافي غواړم یار زه ستا د موټرسایکل تاوان منم د موټرسایکل تاوان به کېږي خو چا د ژوند سره لوبې کول انساني فعل نه دی زه افسوس کوم د انسان نه خطا کېږي د افسوس مقام خو دا دی چې په دې اوچتو ماډلو ګاډو کې ناستو خلکو ته دا نور خلک او انسانان نه ښکاري زما په نظر ټول انسانان یو برابر دي او زه خو تا
خپل رور ګڼم او د خپل رور نه معافي غواړم. ما معاف کړی، آینده لپاره خیال ساته. او ستا تاوان؟ د پیسو به تا سره کمی نه وي، خو د پښتو بټوه زه هم ډکه ګرځوم. تا ما ته ورور وایي، ورور په ورور باندې تاوان ږدي. زه به د الله په امان. داسې ورځ هم نه پرېږدم. ما ته به د خپل کور لار ښې او ما باندې یو کپ چای څښې. چای به باندې دلته په بازار کې اوس کوم کړم. زه د بازارونو سړی نه یم یار، ما خپل کور ته بوځئ. زموږ د غریبانو په جونګړو کې ستا د ناستې ځای، ستا جونګړه به ما ته د هرې ماړۍ نه زیاتی. یاره ډېر ضرور مې راته ښکاري. زه د ترخو خبرو په خوږو مین شم دوسته. پوهېږم نه خو ډېر خوږ را باندې لګېد. راځه راځه چې ځو راخېږه. او دې وړاندې ترخې سره به څه کړو؟ په دې ښار کې د مصرانو دوکانونه لږ دي، چاته یې په حواله کړو. راځه خبرې چاته په حواله کړو که نه؟ راځه وبه یې څوک ولېږم. راځه راځه که نه دې پسې به څوک راشي. راځه غریب خانه ده، راځه. دا بسکوټ لږ درته نوره شم ښه؟ بس ناصره ما خپله کوټه پوره کړه. دا ځینې چېرته پرېږدم، یو کپ به زما لپاره څښي. نور را باندې زیاتېږي. ته لاس ورکړه که نه؟ نه شم څښلی. باور السلام علیکم. بخیر علی مېلمانه. تاسو کښېنئ بچي، خپله چای څښئ. مونږ چې وڅښله جي، تاسو واخلئ جي، تاسو وڅښئ. دا ولې عمران دا زما والد صاحب دی، بابا جان. ډېر خوشحاله شوم چې دوی سره ملاقات وشو. ځینې حادثې هم خوشګوارې نیسي بچي. ناصر راته ټوله واقعه بیان کړه. خدای شته چې په نالیدلې راباندې مین شو. په لیدو خو مې پیمانه شوې نه یې کاکا جي. په لیدو دې من ګډ شو. خدای شته ډېر خوږ راباندې ولګېدې. دا د خدای پاک ډېر شکر دی چې الله مو سب ته خیر. کاکا جي پوره 2 چیلي بالالو ما، ځکه چې دیم د مور پلار یو ځای دی او زم. د خیره د کومې علاقې بچي؟ د صوابۍ د غاړې جي. صوابۍ کې د کوم ځای؟ یو وړوکی غوندې کلی دی، خدای خبر چې تاسو به یې نوم اورېدلي او که نه. د کلي نوم یې څه بچي؟ کنډرې ورته وایي جي. کنډرې؟ کنډرو کې د چا څه بچي؟ د پلار نوم یې محمد شیر دی او د کامران خان نسیم جي. ښه دوسته روانېږې نو؟ بیا دوسته د رور ټکې ستا په ژبه نه راځي. اصل کې د دې ټکي نه زه نابلده یم، ځکه چې زما بل ورور نشته. د مور و پلار یو زوی یم. ستا خو به کېدای شي خویندې، زه خو د یو کې یو ډک یم. نو بیا خو نور هم ضروري شوه چې ما ته یو بل ته رور ووایو. ښه ده وروره، د الله په امان. زه د کاکاجي په هکله په تشویش کې یم. د هغوی حالت نه 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 هغه ټیک دی، کله کله د هغه په ذهن باندې لږ ډېر بوج راشي، خو دا ټینشن چې دی د هغه د بچپن نه. ښه ناصر خانه زه نن رخصتېږم. خپله واده خو به دې یادوي که نه؟ او واده مې یاده ده، بلکل کلي ته به درځم، خو داسې به وکړې چې ته بیا راشي که نه بیا به لاړ شو. ضروره د الله په امان. لار ورته معلومه ده که نه؟ تا پتا سمدستي څه چلو شو؟ په سر مې چکر راغی. سکینې ساه مې په ډوبېدو شوه. د سر چکر؟ دغه بیماري خو ستا بلکل ټیک شوې وه. په ډېره موده پس د باندې بیا راغله. په ډېره موده پس مې داسې څه اورېدل. ته څه خبرې سکینې؟ په ما خو قیامت تېر شو. قیامت؟ دا څه خبره وه؟
کیسه درته کوم بابا سوچته څه زه ټیک یم بچې معمولي غونډه چپه وتېره شوه ستا میلمه رخصت شو او بابا لاړو عمران ډېر عجیب انسان دی ډېر انټرسټینګ د ضرورت نه زیات مینهناک د چا خو خلکو اولاد وي د ښو او بدو اندازه په یو ملاقات نشي کېدی د دې لپاره لوی وخت پکار دی او وخت ډېر ظالم څیز دی بابا هغه خو زه ځان سره کلي ته بوتلم خو ځان مې په دې شرط پاتې کو چې ته بیا راشې نو لاړ به ژم در سره هېڅ ضرورت نشته چا کلو ته راتلو تعلق او دوستي د خپل حیثیت د خلکو سره خوند کې ناصره ته لا څنګه خبرې کوې ټول عمر دې په دې ځان برباد کو چې د خانې او غرور سره دې چاته ټیټ نه کو او اوس زما زوی له زړه غورځې ته چا نه پسې کم خو نه دی زه همدغه وایم سکینې چې ستا رضوي سر چاته ټیټ نشي زما سترګې چاته ښکته نشي ته خو بس دغه غواړې چې څنګه دې په خپله د کوارټر دیوالونو درنه ټول عمر واړولو داسې به ستا زوی په دنیا کې نه د چا خپل شي او نه د چا دوست ته لفظونو رشتې نورې وي او دردونو رشتې نورې سکینې زما دنیا ما ته نوې نوې نندارې ښیي زه نه غواړم چې زما په شان زما زویم د دنیا په بازار کې د خلکو تماشه شي زه نه غواړم سکینې ته کینې ولې نه عمرانه بچې زه لږ اډې ته ورځم خان دادا په ګاډي کې مې لږ معمولي غوندې کار دی په نوي ډوزي ګاډي کې کار خیر خو دی عمران خو خدای بچ که خان دادا وړوکی خان په ښار کې اکسیډنټ کړی دی خو بلا وا او برکت یې نو خدای خیر کړ محمد شیره خان دادا د عمران ګاډي سره یو موټر سایکل والا ډغه روانه ده ته موټر سایکل والم بس دا وا په نیلي سوارئ ځای ځای ته نه ګوري خو وردي پې سړی بچ شو لږ خوږ شوی و خو نور خدای خیر که خان دادا څه تاوان ماوان یې درنه واخیست تاوان یې رانه دا واخیست چې کور ته یې بوتلم او ښې مزېدارې چای راباندې وڅښلې عجیبه خبره ده د چا نیکو خلکو اولاد بوي محمد شیره په دنیا کې رنگ رنگ خلک پیښیږي خان دادا خان دادا زه ورځم چې زه ته ورشه بچې السلام علیکم خان جي راشي بچې شل ځله مې درته ویلي دي چې دې هلک ته چېرته جینۍ په ګوته که یو سر دی او د پخې غلې شل افتونه وي خان دادا شپه ورځې مو سره همدغه سلاګانې کوم خو عمران اډو واده ته غاړه نه کړي دا هم څه خبره ده نن سمینې سره خبره خلاصه کړه سمینه خو ستاسو نه ډېره ګیلهمنده ده جي زمانه پس هغه وایي چې تاسو په میاشتو میاشتو کور ته مخ نه راړوئ چې چېرته یو ځای کینو د دې مسلې څه حل راوباسو زه هغه کور ته ولې نه ورځم تا ته پته ده محمد شیره نه چې هغه کور کې